بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. پرون سبق ته دا خبر شو و چې لګه ضربتما کې رامیم چې نه دا ولې سو کړه پکاره چې ضربتا ویلې وې نو چې د التباس نه بچ کېدو لپاره چې د الف اشباعي سره چې واحد مذکر حاضر په سره کې کله الف اشباعي سیواشي نای سره د التباس بچ کېدو نه منګه جنن بریګي میم سیوا کړه ده دیو چې په ضربتم کې خو لګدا التباس نه ونه په ضربتم کې د میم بیا ولې سیوا کړه ده ضربتم څنګه چې کم ده کنه نو الله کو په دې ضربتما کو د میم څنګه سیوا کړه ده چې الف اشباعي سره د واحد مذکر حاضر ته صحیح سره التباس را نشي نو په ضربتم کو خو د دې التباس خطر نه و نو کله کله بری کې دا چې کله لگا ضربتو سره څنګه ده نو بدی کوم واو اشباعي چې دا پیدا کړي چې ضربتو نیو دای سره التباس سره بچ کېدو لپاره او دویم دا چې لکه دا ضربتم ترې کنه دا د تسنیه سره موافق شي د تسنیه سره د شان کېدو لپاره دا چې نه دا ذکر کړی دی دا مين پکې لیکل دی دا پکې نه ویل کړي نو بیا بل کده چې وې ضربتما ضربتو نو بیا به غلط نو چې دې باب دا صحیح ټول یو شان دي شي او د دې تسنیه او جمع یو شان دي شي دا غي دا یو ذکر لپاره چې نو پدې کې دا میم دې دی ولي کړي شو چې دا طرد للباب بیا دا خبره ده چې ضربتم ته چې دغه التباس نه بچ کېدو لپاره ترندایي کړه نو په ضربتم کې پدې څنګه کې دا کم یو دی پدې کې فاعل کم یو دی واښوي فاعل پکې کم یو دی نو چې فاعل خو پدې کې محذوف ضروري فاعل پکې سره محذوف ته او اسشره او واو دی چې دا ضربتم باسل کو ضربتم باسل کې سو ضربتمو نو او واو تیرې کنه دا پرې کې فاعل دی واو پرې کې سره فاعل دی بیا وایي چې لکه مخکې خدای خبره کړې و چې الف فاعل دی په ضربتما کې دا تو چې دا پکې فاعل دی ونه چې تا باندې دا رفع ذکر الله چې دا علامه د فاعلیت ده لکه په دې باندې علامه سره د فاعلیت ده او په فاعلیت باندې چې نه دا لکه رفع نشي راتله لاګلو موږ په زمره واستلا وې باندې او دلته کوي چې علامه فاعلیت یا واو ده واو به فاعل ده هغه خبره باندې پوښوي نه پدې کې اختلاف تر ته اشاره ده چې نحویانو جن دا اختلاف ده پدې کې خبره کې چې ضربتما او ضربتون پدې کې څه شي ده فاعل ده نو نحویانو په درې مسلکونه دي یو وای چې په ضربتما کې دا تا چې لري دا به فاعل دی او په ضربتم کې واو فاعل دی په ضربتن کې ناتن فاعل دی او دویم دا چې وای چې په دې ضربتما کې الف فاعل دی او په ضربتم کې واو فاعل دی واښوي او درېمه خبره ده درېم چې په ضربتما کې دا تما یعنی تا او الف دواړه فاعل دي او په ضربتمو کې دا تا او واو دواړه فاعل دي او په ضربتونه کې راتا او نون دواړه فاعل دي وایي به معنی دا اولین په قولونو چې دا مضبوط دی او دریم قول چې دا ضعیف دی نو په اولنی پرون چې سبق کې دا ویلو چې دا تا چې دا فاعل چې دا مرفوع وي وایي دا غي د اولنی مسلک مطابق ویلو چې دا مسلکوم د علماء صحیح دی او نن سبق چې دا وایي چې دا واو چې دا په فاعل واو په فاعل په ضربتمو کې دا فاعل چې دا واو دا واو رکشه دی نو دا غدم قول مطابق ویل او په دې باندې پوښوي هغه په دې باندې پوښوي بیا دا چې بازارتمو په اخره کې چې واو وو نو واو څه شو نن وایي چې کله د اسم په اخره کې اسم متمکن اسم غیر متمکن په اخره کې واو راشي نو واو دا حذف کولېږي نو دلته دا تم په اخره کې چې نه تم وکړه اسم غیر متمکن نو په اخره کې واو راغی نو واو دا دې پرېښو پوښوي ځکه چې په اسم کې د هونه علاوه د اسم نمود لګیږي چې د اخره کې واو ما قبل مضموم راغلی د اسم په اخره کې د واو نمود لګیږي د اسم پکې نشته لري چې په اخره کې واو ما قبل مضمومي او چې په کوم ځای کې هم د سراشي چې په اسم په اخره کې واو ما قبل مضموم راغلی نو پای کې قانون چلیږي هغه واو ته نه بدلیږي لکه ادلون دلون جمع ادلون بس اسم دې د اسم په اخره کې واو ما قبل مضموم راغی ادلون واو ما قبل مضموم راغی نو قانون به کوو چلیدو اصل تبنین والا قانون چې دا واو حرکت واو ته دا په اصل بدلو ادلون دې ادلیون ته جوړ کوم
بیا زمو په یا باندې ثقيله او قاضي معنی قانون دی را زمو په یا باندې ثقيله وګړو عدلین دي جوړ شو بل لقا څنګه نو جنو وګړو عدلین دي جوړ شو عدلین پرې باندې پوښتنه تاسو ها نو دا عدلین تبنین ولا قانون دی کنه دی کوم دا کې کړه چې باکره غوا راتلو او واو ما قبل مضمون دی نو واو ما قبل زمو دې په کسر سره بدل کړل واو په سره بدل کو دا قانون په قوت لیدو نو دا اسم په اخره کې واو ما قبل مضمون چې دانش راتله سیوا درې هو نه سیوا هو ول راتله شنو ورسو بیا شل راځي واو څه به معنی نو دلته کې هم څور کې دا تم په اخره کې واو ما قبل مضمون راتلو تمو نو واو ما قبل مضمون کو څنګه اسم په اخره کې نه راتله لہذا دا چې نه دی حذف واو څه به معنی نو ته وی چې دا واو ما قبل مضمون چې دانش راتله ضربو قراغله نه نو وای ضربو ده واو ما قبل مضمون ده او ضربو کو اسم نه ضربو کو فعل ده ضربو فعل ده او دلته کې ضربتم چې نو د ضربه په فعل ده تم په فاعل ده دې تم په اخره کې چې دا واو راغله لکه په څه به معنی دا تم په اخره کې واو راغله او دا تم چې دا فاعل دا دغه نه فعل نه ده فاعل ده ها بیا دا چې دوی چیرې فعل په اخره کې چې نو واو ما قبل مضمون نشي راتله ضربتموه انلزمكموها بری کو ما قبل مضمون راغله نه وایي به معنی نو وایي چې ورې دا زمون خبره ولا ورې دا کنه مونږ وایي چې واو ما قبل مضمون نشي راتله او اسم په اخره کې نشي راتله په اخره کې اځه چې ما ته کوم مثال نه انلزمكموها ضربتموها نو دا چې دینه داخله کا په اخره کې هار راغله باخره کې هغه لاله باخره کې واو ما قبل مضمون نه لري چې واو ما کوی چې هغه واو ما قبل مضمون ناروا دي چې کوم باخره کې راغلی او دا باخره کې نه نه وایي به معنی دله باخره کې هو راغلی بانول دې مقومو ها کې ها راغلی وضربتمو کې هو راغلی لکه څنګه چې وایي غضایتون ده کنه عزایتون چې قانون داره چې کله دا الف زائده نو ورستو یا راشي په اخره کې په اخره کې د الف زائده نو ورستو یا راشي ناغه یا په همزه سره بدليږي نو غطایتون کو نه عزایتون کو نه بدل شوی نه عزایتون ته نه بدل شوی چې دا یا په اخره کې نه راغلي بلکې د یا نو ورستو تا راغله نو دا ځان ضربتمو کې دا واو ما قبل مضمون څنګه جایز ده چې ورستو ته ها راغلی دا وایي به معنی نو دا خبره چیرې دا واو ما قبل مضمون نشي راتله دا چې کله د اسم په اخره کې وي د اسم په اخره کې وي وایي به معنی او دا د اسم په اخره کې نه ده دې باندې پوښتنه تاسو ها لکه باندې پوښتنه اوس وګورئ دا تاسو سبق وزيدت الميم في ضربتم او زیات کړل شوی د میم په ضربتم کې او زیات کړل شوی د میم په ضربتم کې لکه دا خبره کوي کنه چې دا وی چې التباس نه بچ کېدو لپاره ما دې نه په ضربتم ما په اخر کې میم راوستلو چې التباس را نشي دا ضربتا سره طالب بای سره نو په ضربتم کو خدا نشته نو وی ولې سیوا شوی حتی یتقرد بتثنیته د دې پورې چې دا موافق شي دا تثنیه دې سره چې تثنیه او جمع ټول یو شان شي هغه پوښوي اوس بل خبره ده چې دوی چې دا میم چې کنه دا پکې دغه موافقت را وصل لپاره تثنیه نو بضربتم کو فاعل منغوري لوپه پھر سے پدې کې فاعل کوم ویلې وجو ضمیر الجمع کې محذوف او ضمیر د جمع پدې کې محذوف ته وشي ضمیر د جمع پکې سره محذوف د جاسي جره او هو الواو چا سره واو ده کم ده واو ولې ان اصله ضربتم دغه چې ضربتم په اصل کې سو ضربتمو واو شو فاذفت الواو واو چې دا حذف کړل شو ولې لان الميم بمنزله الاسم دغه میم په منزله اسم ده باخره کې دا تم نه په منزله سره اسم دغه دا تم دې دا جوړ شوی دا انتم نه تم دا جوړ شوی دا نه دا انتم نه وانتم چې دا اسم غیر متمکن دی چې واو لري شو دا وانه ماقبل زمت اندام لري شو دا ضربتم ساکن دغه وای ولا يوجد في اخر الاسم واو قبلها مضموم او نه مونږ لګيږي په یو اسم باخره کې واو چې ما قبل لاغي مضمومي الا فی هو مگر په هو کې یعنی هو چې کنه دا اسم د اسم غیر متمکن دی او واو ما قبل مضموم دی دا راغله ولې راغله نو زمایر وباس کرا راوځي ان شاء الله ومن ثم يقال في جمع دلب عدل د دې ودینا وې د دلون چې دا د دې جمع عدلون نازي نو عدلون نه ویلېږي بلکې عدلین ویلېږي څه لګي عدلون په اصل کې وګڼه د اسم متمکن باغر کې وو مقام مضمون راغی نو دا واده مقام زمو په کثیر سره بدل شو وو په سره بدل شو
الګه پوښوي بیا یا د زمو چې دا وګور دي نه زمو بیا څنګه وګور دي او بیا التقاء ساکنن نه لا التقاء ساکنن د نام دوه ادلین ته جوړ به خلاف ضربو بیا وای چې ته کنه چې تاوی چې اسم په اخره کې و ما قول مضمون نه راځي په ضربو کو قرآن نه نو ما وی چې پرسه اسم بګه ته کې اوري کنه اوري ته اسم بګه ما وی کنه او ضربو دا خو اسم نه لري بخلاف ضربو لان باء ليس بمنزله الاسم زکه به ضربو کې د ابات لګنه دا په منزله د اسم نه نه الله وداتون په منزله د اسم بیا ته چیرې تا و ما قول مضمون نشی راتله ضربتموه قرآن نه نو ضربتموه قرآن نه پھر سے کولا قدرین نو سوار اغلا اما وی دا و ما قول مضمون به اسم په اخره کې نه راځي اخر نه وبخلاف ضربتموه بخلاف ضربتموه هنا لان الواو قد خرج من الطرف بسبب الضمير ځکه واو د طرف نه وتلې په سبب د ضمیر سره ها وتلې د طرف نه مطلب د اخرنا د کینارې نه وتلې په سبب د ضمیر سره د ضمیر راغله کما فی عزایت لک څنګه جو عزایت کړي عزایت مطلب دار چې لکه قانون دار چې کله د اسم د الف زائده نه ورستو یا راشین هغه یا په حمزه سره بدلیږي عزایت خو نه بل شي موږ وایو چې عزایت کې قانون شرط نشته شرط دار چې دا په اخره کې به موجود وي او دا تا چې دا په دینه په اخره کې څار راغلا و بشوي نو زموږ بس بیا ضربتون نه کې قانون مشدد ده ان شاء الله ثواب